الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين د سواد ټولو پښتنو د زړه نه شکریه ادا کوم یقین وکړئ چې خوند یې وکړو ماشاءالله ماشاءالله د بونیر او د شانګلې نه کوم ملګري راغلي دي د هغوی هم شکریه ادا کوم بونیر مې وویلو که نه بونیریا دا ډاکټر امجد صاحب چې کوم PK7 حلقه را د هغې کارکونانو انتهایي مشکور او ممنون یم ځکه خو مې ویل که نه چې د ټول سوات د درنو قدرمندو عزتمندو غیرتمندو پښتنو ډېره ډېره شکریه دا خاوره د سوات خاورې پاکستان تحریک انصاف تا اور ټول پاکستان تا جو نر ځوان ورکړی دی چې د هغه نامه مراد سعید ده مراد سعید زمونږ مشر پاتې شوی دی زمونږ سیاسي ګرومینګ کړی دی هغه چې په دې خاوره په دې پښتنو او په پاکستان باندې څنګه مین دی تاسو تصور هم نشئ کولی هغه ته صرف او صرف د یوې خبرې سزا میلاویږي چې هغه د پښتنو دپاره په هغه ټایم کې اواز اوچت کړی و چې کله یو ځل بیا پښتنو ته دهشتګردي را روانه وه د ټولو نه اول اواز مراد سعید اوچت کړی و د دې ټول چې دا کم شی نن شروع دی د ده ذکر تقریبا 2 کاله مخکې مراد سعید موږ ته کړی و د هغې سزا ورته اوس میلاویږي چې هغه نن سبا د دې نه چې کوم دی کله په یو در او کله په بد در باندې پټېږي خو موږ نن موږ ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوو چې موږ خپل ورور خپل مشر د پښتنو آواز د مراد سعید سره ولاړ یو انشاءالله تعالی ولاړ یو همدغه تمه لرو چې انشاءالله تعالی د هغه حفاظت په د دې ملک ادارې یقیني جوړوي انشاءالله تعالی ملګرو زموږ دلته د راتلو مقصد تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ لیډر زموږ قائد جناب عمران خان صاحب د سټریټ موومنټ د تیارۍ ما ته دغه ذمهواري راکړې ده زه پنجاب ته لاړم په پنجاب کې به الحمدلله د عمران خان سپایان تیار دي انشاءالله تعالی زه سند ته لاړم په سند کې هم تیار دي اوس خیبر پختونخوا کې پهله هزاره ریجن اوس ملکنډ ریجن پرون پېښور ریجن دلته چې کوم جوش جذبه او جنون زه وینم الحمدلله د ستاسو چې کوم دی مقابله نشته انشاءالله پاکستان به بندوو انشاءالله تعالی دا نورې کومې پارټیانې دي دې خو نه په بریانۍ باندې دا خلک راټولولی شي نه په پیسو باندې راټولولی شي دا ټول ختم دي په پاکستان کې صرف او صرف یو راج چلیږي هغه راج چې د 3 کالو کم ظلم جبر فستایل په تاسو باندې وشو او د هغې نه باوجود تاسو ولاړ یئ بلکې د هغې نه زیات ولاړ یئ سلام پېښ کوم تاسو ټولو ته دغه جذبه دغه جوش دغه جنون چې کوم نه کوي انشاءالله تعالی ډېر زر زموږ مقابله روانه ده او خطرنه مقابله روانه ده ملګرو په خیبر
پښتونخوا باندې یو ځل بیا دهشتګردي دلته راغوښتل شوې ده او بیا بند کړل شوې ده. ما په پهلا تقریر چې زما کوم په هغې کې مې ټول ذکر وکړو، ټول ملګري هغه واورئ. انشاءالله تعالی د ستاسو دا ورور دې ته مخامخ ولاړ دی، په سترګو کې مې ورته سترګې اچولي دي او غلط ته به یې غلط ویم. زم به د قافلې سره خوشک به پکې دا وي چې زه الله تعالی هر خطر ته ستر نیسمه. زه د دې صوبې وسیله یم، د 4.5 کروڑ عوامو وسیله یم چې کومه پالیسي کې د ستاسو توان وي په چار به ورته وایم چې نه دې منم. د ستاسو نه دا تمه لرم چې انشاءالله تعالی د ستاسو جنګ مونږ شروع کړی دی. ودرېږئ به که نه؟ لاسونه اوچت کړئ چې خوبونه